بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دا په فاطمه چوک کې رنګ روډ چې کوم دی دې کې یو انتهایی خطرناک اکسیډنټ وشو. ها خیر بخیر خیر وزیر خان دې سکو ټیک ټاک کوم ځای مزه کې زمون وزیر څه لا چاته پته نشته. نه نه داسې دغه نشته. ها دا زما په خیال چې کسان پکې بچ دي که نه نو دا م الله پاک پې رحم کړی دی. اوس دا تقریبا یو 15-20 منټه کېږي. دا انتهایی یو خطرناک اکسیډنټ شوی دلته په فاطمه چوک کې او ډېر زیات انتهایی خطرناک اکسیډنټ شوی دی. دا کسان وایي د کورخ چوک دي او دغه چې کومې ټریلي دي دا دغه والا ټریلي دی والي هلکه ګاډي د ډېر خواته مور دی. دغه ټریلي دي او دې په دې چوک کې دا لوکیشن د لخیمه دغه مخامخ ټریله چې کوم ده دې والي دی او دې دا د فاطمې چوک دی. نو دې د دې فاطمې له طرفه داسې د مردان د طرفه دې چوک ته راغلی دی. دې په دې چوک کې را تېرېدو او چې څنګه داسې را کراس کېدو نو مخامخ د صوابۍ طرفه پې دغه ټریله راغلی ده او دغه حال یې ورسره کړی دی. تاسو کتلی شئ دا کسان پکې بچ دي یار. دا انتهایی خطرناک حالات سره اکسیډنټ کړی. الله دې بچ کړي. انتهایی خطرناک سسټم دی. ګاډی خو ډېر زیات تباه کړی دی. نور دی الله پاک رحم وکړي. دا فاطمې چوک دی او ډېره د مردان د طرفه داسې د هغه روډ چې کوم دا موټرسایکل را روانې دي د دغې نه دی داسې راوتو او دې خوا پې مخې ته پې داسې څنګه چې دا ډاکسن را روان دی دغه شان پې دغه ټریلر راغلی ده او دغه ټریلې سره چې کوم دی نو دی والي شوی دی او کسان هم پکې مشران سړي دي او کسان یې وړي دي هسپتال ته. خو دلته چې کوم دا مقامي خلک دي د هغې د وینا مطابق چې دی نو دا کسان پکې تقریبا ویسه ناسه بچ دي. دغه ډېر زیات بد حال یې ورسره کړی او ګاډی مکمل تباه کړی. الله پاک ته له کسانو ته هم خیر کړي چې خدای پاک یې بچ کړي. دا فاطمه چوک دی د مردان د طرفه راتلو او دې فاطمې ته راتېرېدو او د هغه ځای نه پې ګاډی دښته راغلی دی او په دې ځای کې دا وهلی دی. دا وګوره ډېر زیات بد حال یې ورسره کړی دی. دغه تازه ترین اپډیټ دی. دلته خو چاته داسې پته نشته خو دی چې کسان د کورخ دي او دغه NP سره تعلق ساتي نېشنل پارټۍ والے دي. اوس مزید پې نور مخکې یو تصویر پې لګېدلی هم دی. حیدر خان تصویر دی یو پې بل دی خو په هغې باندې نوم شته نه. داسې کس مونږ پېژنو نه چې دا څوک دی او دغه ډېر زیات یو بدترین حالت یې ورسره کړی. د دې پوره فاطمې چوک د طرفه راتلو بیا دغه ګاډی چې کوم دی دغه چې کومه ټریله ولاړه ده دا دې ټریلې والې دی. دا ټریله چې کوم ده دغه ټریلې والې دی او دغه حالت دی. الله تعالی دې پرې رحم وکړي.
او دې کسان چې کوم دي دا د کوروخ چوک دي کسان د کوروخ چوک دی او نوې هایبرډ پریس دی پریس ګاډی دی ملک دې کې د ماشومان ناستې زما په خیال دي چې سودا مودا خرڅوي هغې هم والي دي دغه چې کوم کسان دي هغه هم والي دي دې ځای کې هم څوک والي دي دې ځای څوک ناست اوس موټرسایکل والا وایي ها نه هغه ناستو کوسې کولو او دا څه اورېدو درته او موټرسایکل هم پکې والي نو موټرسایکل څه شو موټرسایکل والا وایي بوت به موټرسایکل ډېر خراب هغه وتلی دی ها دا پکې را جدا دا کته شه دا حل دی د دغه پاتمیره طرفه داسې راوړېدو کم داسې د مردان ته طرفه او چې څنګه د مین روډ ته راوتی دی دا موټر نو د دغه د صوابې در طرف نه چې څنګه دا لوډر را روان دی دغه ځای نه پې داسې ګاډي راغلي دغه چې کوم ټرک ولاړ دی دا چې کومه ټریله غوندې ده د کپنۍ چې د کپنۍ سره تعلق دی او چې څنګه دی ته راسي نو په دې ځای کې دی بالکل شوټ کړی دی ځای کې والي دی بیا دې ځای کې یو موټرسایکل و هغه موټرسایکل هم ځان سره والي دی او دغه ګاډی دی دلته دا لاچي والي ځان سره او د دې لاچې هم دې را تنبولې دي او بیا دغه ونه هم والي ده دغه هم را تنبولې دي او بیا دغه شان دغه ځای ته چې کوم دی نو هغه لاندې کندې ته رسېدلی دي کسانې ته نه وړي دي کاکا وایي بچتې وایي ها نو بس ګاډی خو دکه دی نو مړه ګاډي بیا هم راځي خو چې کسانې بچي که نه په امشا سړي وایي بچتې یاره بس دغه ګاډی خو ډېر زیات تباه کړی دی که دا دونه لوډونه پې وړېدلي خو دا فاطمې والا سړی به بیا ټیک نه یاره کنه ته څه وایې ځکه چې دا دونه وینه پرته وینه خو دغه خو لږه په دغې باندې ده دروازې سره سر لګېدلي که نه دروازې سره نه ده دونه زور چې وو که نه نو سړی یې خامخا دغه کړی دا نه دی موټر والا چې راځي چې داسې موټر کې دی بس هم ظالم موټرو کې هم راځي دې بسې بس کسان دغه یو ترتیب دی نو دا دلته اکثر داسې یو مسلو شي چې دلته خلک هیله سازي نه کوي نن یو سوره د مخکې نه پلایور دی کې د یو سوره د مخکې د ګدر یو هلک دی هغه سوزکۍ چلي هغه سره پردي ماشومان ناست دي په ډېر په سپیډ کې راوړی زور پسې په موټرسایکل اوس غلی ما بیا بل کس ته ووایي چې هلکه دا هلک خو ډېر څه خو نوازی کې لړو خو درته ووایه چې دا مسلې کوي که نه پردي ماشومان دي پردي خلک دي الله دې رحم وکړي بس